نن زمون ملک کې یو عجیب رواج دی په دې خلقو کې مشهور دي څوک صاحبزاده صاحب دی څوک صاحب حق صاحب دی څوک میاں صاحب دی څوک صاحب دی څوک صاحب دی الکه دا ودی دې څه مطلب وای جی د دوی مشران چون آغا نیکان تیر شي نو د مشران نیکان تیر شي کده پرناور د پخروس وریګم دا نیک دی خلک عزت کوي کنه کوي دا تاسو غوندې میاں صاحب دی صاحب حق صاحب دی صاحبزاده صاحب دی ولی مشران نیکان تیر شي اغجی صاحب دی مشران نیکان تیر شي کلیر کٹ فیصله ده د قرآن چې تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون دا د خدای فیصله ده اوس راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله ده بی بی فاطمہ خاتون جنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور لخت جگر هغه ته وای چې یا فاطمه تو سلیمی ما شئت انا لا یغنیک من الله شیئا اے بچیا که دنیا کې د سکار خدمت پیښ شي ما ته وایي چې وکم د دنیا سکار دی کپیښ شي ما ته وایي چې وکم خو عمل خپل ټیک کوا انا لا یغنیک من الله شیئا کته په قیامت کې قانون رونی وي د خدای د قانون خلاف ورزی دې کړي وا او ته په قیامت کې خدای رونی وي نو زبد نشم خلاصول دا پیغمبر خپل لور ته وایي نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور ته دا وایي او قرآن دا وایي استاد په خپل پړه کې فیصله وکړي چې موجوده وخت کې زمونږ عقاید چې دي یا زمونږ عقیدې چې دي دا په کوم قهر باندې اخته دي دا خلک او په کوم عذاب گرفتار دي دا خلک بیا دا تحقیق کوي چې دا په دې زیارتونو باندې مالګي شکرانی بیا دا میاگان پخپلو کې تقسیمي دا سي زیارتونه شته چې په 2 لک روپے د هفته ټیکه کیږي دام د کم ځای نه رئیس دي ما تاسو ته یو خبره کړو مونږ هم په دې بلا گرفتار یو مولاله یو سړی راغی ورته وی چې خزله مې 3 طلاق ورکړي څنګه چل بکی ویل دا خو ختمه ده خبره ویجی دا لګي پراټې مې مروړې دي او هغه دي پکې دا تاسو وخا اغستی دي خړلې دي ته سبا بیا راشه چې سبا بیا راغله دې پراټو کې چرته چرګ مرګم پوخ کړه دیو ورته وی چې داس چلو کا اسړه خاریو
ویلے گل نو گول مگول رکسی ہیں کسی نو کہہ نہیں تے باقی جا اپنا کام کر اور کسی نال گل نہ کر بس گل نو گول مگول رکسی پا دو ورځو پراٹھو او اگو باندې درې طلاق شوی خزا گل نو گول مگول منگ هم ور سره بیا په دې قهر اخته تاسو خیال راغلی صفا حکم دے او قانون دے چې حاصلات د قبرونو خوړل چې دي دا حرام قطعی دي د قبرونو حاصلات خوړل دا حرام قطعی دي نن دنیا په دې قهر گرفتار دا به هیڅ نه وي اس پن تاسو وای په ایمان په ټول پاکستان کې چې دا ټول زیارتونه را جمع کړي د حضرت عثمان د قبر خاورو ته رسیدې شي چې د ټول پاکستان زیارتونه را جمع کړي ورسره د ټول عربستان قبرونه او زیارتونه را جمع کړي د بی بی فاطمه د قبر خاورو ته رسیدې شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر خاورو ته دا ټول کائنات رسیدې شي الته مال گشتا شکرانه شتا زما دی وړوکوالی کې دا خبره ډیره مشهوره وه چې د چا خزه نه او هغه پیر بابا تلار شي نو خزه ورکوي ډلې ډلې د هلکان بتله او د هلته به زیارت نه خزه غوښته دنیا په دې عذاب هم گرفتاره وه اوس فی الحال په دې قبایلو کې دا درا دمخیل چې دی زما کلی زما وطن اوسم پکې چې قسم خوري حالانکه دنیا څومره لرې لاړه لیکن چې قسم خوري نو خپلو کې یو بل ته وایي چې په کاکا صاحب نه دا قسم وي په کاکا صاحب ښځې چې په یو بل سره لبړه جوړه شي وای په بابا صاحب می دا قسم نو د خزو بابا صاحب او د سړو کاکا صاحب اوس فلا زمون وطن ته چوره سي داسې موړ غوندې ده په موړ کې یو زیارت ته تور فقیر ورته وي خزي چې قسم خوري وای په تور فقیر می دا قسم په تور فقیر فی الحال دا قبائل اوسم په دې عظیم قهر گرفتار دي اوس دا پته دوی ته نشته چې سوا د الله د ذات نه په بل اچا قسم نه کی کوي په قران مې دې قسم وی په قران هم قسم نه کیږي په پیغمبر مې دې قسم وی په پیغمبر هم قسم نه کیږي سوا د خدای د ذات نه په بل هیڅ شي قسم نه کیږي دنیا څومره لرې لاړه لیکن د دین په میدان کې زمونږ د ملک مسلمانان چې دي تر اوسه پورې په دې عظیم قهر گرفتار دي اچانه ما تیره جمعه تپوس کړه ته چې پاودس کې سړی یو اندام درې ځل وینځي او په تیمم کې یو ځل په لاس ولې راکاږي ولې
ها اسه وېما چې ټول د وجلو یې خصو وکم رحمان بابا و یا زما په یار کې مهر او وفا نشتا یا زما په یار کې مهر او وفا نشتا یا دنیا ټوله بے مهر بے وفا شوا یا خزلے ونعمہ دماغ میں خراب تھے او یا خود دنیا نن د عقل جنازه وته د عقل جنازه وته والله که په دومرم پويږي چې اوس یو بل پختنه قدر نه وکم په دې لوډ سپیکر باندې لګاوې نه راته بد ښکاری بار اورې دیکيږي چې د اوري او د جني د لوی او د سماتی زه پاکولم خدای راستی کا تاسو پیژنئ چې په اوري کې به څنګه پاکه او په جمی کې به څنګه پاکه په دې تحصیل کې یو امامو نو یو شیخ ناس ته اوس دغه د استنجا ته ناس ته نو به په ځان را پریخي دي دغه کوي مولا په ولاړې ورته سترې شو نو ورته چې هو ستې غواړې بیړه دې غر کا سرمن خو دې تی وستا کنا بس کا کنا او دې هم دغه شی به خړتا سچل دې صاحب استنجا لګه خپل پکار دي چې پورا پاک شي دغه کار باندې پويږي نور په 16-15 نه اوس دراس خبر زده کوي قانون زده کوي قانون چې کوم شی به تاسو ته پکار راځي او په کوم دفعات به تزان خلاصول شي قانون زده کا نن قانون چې دی هغه د مسلمان په زندګۍ کې یو لاشه دی نا اول زده کول د قانون دی په دې رازم سوچ کړی دی قرآن ابتدا شوی ده په بسم الله باندې او ختم شوی ده په من الجنتی والناس باندې اوس بسم الله کی اول بے دا او جنت والناس کی سین دے آخر کی نو بے او سین چی جمع کی ستی جوڑ شي بس زمون په ملک لاره ته وای او په عربی کې بس کافی او شافی ته وای بی او سین چی جمع کی د دې معنا دا بس یعنی د بی او د سین په منځ کې چې کوم کلام دی بس دا کافی او شافی دی دینه په خوا نور هیڅ نشته خا بیا ګور د دې بی ابتدا الله په زیر ولی کړی دا بسم الله دا لفظ بسم الله ولی نه دی یا بسم الله ولی نه دی دواړه جایز دي بسم الله ولی الله او نبی یا بسم الله ولی او نبی بسم الله ولی کتا سو خیالو کوي زور پاس وی او پیخ داغه نه پاس وی بیا دا سره الف ب ت س خو بم چرته ویلی کنه دی دا ویلی وختي مې داسې یو شیخ کتو نو عام یې اغسته او عام ناغام پاس سر کې سورې کړم
ما ورته داسې اشاره وکړه ما ته او رانه منډه کړه مطلب دا و چې د امرانه جوړه دي دغه شور له تکړه نور څه کوي بسم الله ولی نه دی یا بسم الله ولی نه دی راس پکې دا دی چې بیچ دا لاندې د دې دا زیر لاندې زور پاس وی او پیخ داغه نه پاس وی نو الله پاک پکې دا شی خی چې ما د دومره عظیم خپل کلام ابتدا په عاجزۍ باندې وکړه بسم الله باندې مې ابتدا زکاو کا چې دا زیر چې دی دا ډېر عاجز دی په نسبت سره زور ته او پیخ ته نو چې زه د خپل کلام ابتدا په عاجزۍ کوم نو بل څوک دی چې هغه به د خپل کلام ابتدا په غرور باندې وي زما عزیزانو دا ټول د راز څیزونه دي ټول دی کې ډېر عظیم خوند دی کدا الله پاک چاته نصیب کی او دا توفیق ولا ورکی دی کې ډېر عظیم خوند دی بل ورځ می چانه تاسو کو چې د قران ته قران ولی وای ناو داسې نیمګړی غوندې مولاو و چې قران دی کنه وای د خدای کلام نه دی ما خدای کلام خدای خو چې دا قران ورته ولی وای بل هو قران مجید فی لوح محفوظ نو دا قران مجید ورته ولی وای وای خدای کلام نه دی قران ورته نه وای را سره نیخ چې نیخ شو مال روانېګا سه به مې داخله والی په سپېړه او لار لنډاوه نو په دویم ورځ بیا راغی و یاره ستا په خبره مې چانه تپوس وکړو اوس پې پوه شوم چې قرآن ته قرآن ولې وایي زما عزیزانو قرآن ته قرآن ولې وایي ابتدای په زیر ولې شوې دا ټولې خبرې تعلق لري د عشق سره چې کوم ذات ستا خوښ وي نو د هغه په خبرو کې به څه چل کې سوچ به کې کوشش به کې د زده کولو دپاره به منډې ترړې وهې چې کوم کلام ستا خوښ کړه دې کې خو د یار د خط و خال نښې دي کنه رحمان بابا وی چې د یار د خط و خال نخی پکی وی چې د یار د خط و خال نخی پکی وی زوړن سر په مطالعه د کتاب خوخیما چې د یار د خط و خال نخی پکی وی نو هر وخت زوړن سر په کتاب کتو خوشاله چې د یار د خط و خال نخې پکې وازیدان که تاسو یوازې د الحمدو کې کوشش وکړئ او یوازې د الحمدو په تفسیر باندې شروع وکړئ عقل به مخوځي چې دا الحمدو باندې الله شروع ولې وکړه او بیا د الحمدو کې دا الف او لام ولې راوړه او بیا ورپسې الرحمن ولې وي بیا ورپسې الرحیم ولې وي بیا ورپسې مالک یوم الدین ولې وي بیا ورپسې ایاک نعبد و ایاک نستعین ولې وي بیا ورپسې اهدنا الصراط المستقیم ولې وي بیا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ولې وي یو په دې الحمدو کې چې تری سرچ شروع کې عقل بده حیران
و یو الحمد. بیا د ټولو ائمه مفسرینو په دې اتفاق دی چې الحمد نوالا تر ولدوالینا پورې دا ټول قرآن بیا د دې یو الحمد تفسیر دی. ټول قرآن د دې یو الحمد تفسیر دی. زما عزیزانو دا د محبوب خبرې دي او د محبوب کلام دی. په خدای قسم امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولید او تپوس ته وکړو چې یا الله ته په څه ډېر خوشالېږي؟ الله ورته وفرمایل بتلاوت القرآن. زه په دې خوشالېږم چې څوک د قرآن تلاوت ډېر کوي. قرآن چې څوک ډېر ملي نو چې اوزګار ټیم درته ملاو شي که نور څه درته نه یاد د الحمد وایا، قل هو وایا، تبارک الذی، یو تبارک الذی. واورئ دلته تبارک الذی څه چل دی؟ د شیخانو دغه کړې ده چې د جمعې په شپه به امام خامخا تبارک الذی وایي. ولی وی مشرانو نه بزرگان لا کم دی بزرگان. اوس په ایمان وایي چېرته بزرګ شته؟ اوه په دې پاکستان کې بزرګ شته؟ که کم بزرګانو هغه هم پاکستان ټول خسیان کړه. دا د سود د زکات پیسې ورمخکې کړي دي که څه دغه پکې هم خسیان کړه. بزرګان یو ما ته وښایي چې اول زه ورشم او متیازې اوس کم یو غیرت. دا اوس مولیان ورپسې شوي دي چې تبلیغي جماعت والا چې دي دا ښه نه دي. ټول یې ورک کا. اوس یو لنډه غوندې خبره واوره. د تبلیغي جماعت والاو دغه بنیاد تحقیق ما کړی دی چې د کوم ځای نه بنیاد را روان دی تر نن ورځې پورې. د تبلیغي جماعت بنیاد چې دی هغه مولانا الیاس رحمت الله علیه دی. بیا مولانا الیاس رحمت الله علیه چې چا لیدلی و، چا ور سره په یو کوټه کې شپې تیرې کړې وې، هغه عالم ما لیدلی د هغه نوم مولانا عبدالمعبود رحمت الله علیه. د هغه عمر 103 کاله چې ما څه وخت کې لیدو نو 103 کاله د هغه عمر. نو ما ته د مولانا الیاس صاحب تپوس وکړو چې دا څنګه سړی؟ ما ته وی بچیا بیمار ام نور خبرې نشم کولی، خو مولانا الیاس ما سره په یو کوټه کې پاتې شوی دی. تقوا یې دومره وه چې یو طالب په مسواک په پوزه والیو او د شپې کوټګۍ ته ورغی ته معافي وغوښته چې ما ته په مسواک داسې کړی وی اسې نه چې په دې مې خدای ونه نیسي. او به کې څوک داسې بزرگان به وکړي. دا اوس بزرگان. بیا مولانا عبدالمعبود صاحب ما ته وی چې سحر را پسې راغی، راته وی چې طالب نه خو بیګا ما معافي غوښتې ده خو پوره تسلي مې نه ده شوې، ته را سره په جرګه لاړ شه. نو وایي زه ځان سره په جرګه بوتلم او طالب له ګیرې ته لاس یوړو چې ما معاف کا، ستا په سر چېرته زما مؤاخذه ونه شي. نو طالب ورته په جړه شوی دی چې ته خو زما استاد دی نو ما ولې غر کړې، ما معاف کړې. دا یوې تقوا وه چې دا خبره ما ته وکړه نو ما زړه کې ووی چې د مولانا الیاس صاحب د دې تقوا جماعت دارالامان دی. د اسمان نه راغلی عذاب جماعت کې چې کوم خلکو په هوا کې ځوړندو په جماعت کې به خدای خپل عذاب هم نه نازلولو.
کم وخت چې په جمعات کې تیر شي هغه وخت غنیمتي. زما عزیزانو ورغشتو مولانا صاحب دی الله پاک غریق رحمت کی هغه ټول عمر فقال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تیر شو. یو ورځ زه ورغلی وم نو درس کې شریک وم نو دا باسو چې د امام صاحب څه مذهب دی د جمعات متعلق او د منځونو متعلق. دا د مذاهب بیانو 3 غنټې ورته ما تیرې کړې. سهار نه شروع ماسخوتن ټیم ترا ماسخوتن منځ باغه ولس 11 بجې کول 11 بجې. نو ما په یو نری غوندې سوال وکړو ما ورته مالجی سهار سکولی شم ویل وایه بچه مالجی دا تاسو چې ماسخوتن مونږ دومره لیټ کوئ دا خلک خوبونه یا ورته بچې ما ته وی بچه ما ټول مقتدیان عادت کړي دي ماښام مونځ چې وشي لاړ شي کارونه مو کی یا خوب وکي آرام وکي هغې نه بعد چې 9:30 بجې شي مونږ اذان وکړو چې اذان وکړو نو ویلې بس بیا ښه ماړه شوي په هر څه باندې بیا مانځله راشي. اولیاء چې د جماعت مشرانی خپل قوم او مقتدیان په داسې رنګ عادت کړي چې مجال شته چې څوک تلفظ وکړي مونږ اوس صحیح زه په بجلیګر کې وم مازیګر مونځ وکړو یو سړی اوس راغی د دې لانډی ویل مونځ وشو او جی وشو ما ته اوس داسې وران ګوري چې وران ګوري نو معلوم شو که نه نو څه چل دی. ویل دا 3مه ورځ ده چې زه راځم او دلته مونځ شوی قد قامت الصلاه نه چې زما بل څه ولې وخوړه یاره د کړکۍ نه مې ورپسې راټوپ کو او راومې نیو. نو هغه وخت کې خو زه هلک وم او تکړه وم په دې ځمکه مې وویشتو او په لتو پې وختم. هغه ورځ او تر مرګه پورې بیا زما جومات ته نږدې رانغی چې ته قد قامت الصلاه خو د پیغمبر الفاظ دی او تا کوم ځای ته اشاره وکړه دا هم خلق دی او دا هم مزګزار دی او دا هم دیندار دی. نو عزیزانو عرض مې داو چې جماعت په خوله راننوځئ تاسو د خپل شان ته وګورئ چې راننوځئ نو داسې به نه ځئ چې راننوځئ دا د خدای عدالت دی سر به دې ټیټي سر به دې صحیح ټیټ به او سوچ او تصور به زړه کې دا کې چې خدای عدالت ته دې راننوتم پیشي مې ده. تاسو وایي ستاسو ټولو به دا کار شوی مجسټریټانو سره یا ججانو سره یا پولیس سره یا وغیرہ وغیرہ ما لیدلی یې چې ځان ته څه وایي او تاڼې ته ننوځي که نه قسم په خدای سي روان میرزا داسې چل کړی کدل کا اوس مرزا باندې خدا کا زه خرم ډیران ترا کاګم ته تاڼې مرزا څه